بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وينعه وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العلي العظيم. مخکنی آیاتونو کې د مشرکانو د مکې د گمراهۍ ذکر و چې دوی د الله تعالی پیدا شوي ځناور او پیدا شوي نعمتونه هغه په خپل قانون باندې تقسیمي د ځان نه چې کوم دی دا تقسیم جوړ کړی دی چې بعضې څیزونه د الله دپاره خاص کوي او بعضې د خپلو بوتانو دپاره خاص کوي حران کې دا تقسیم دی ته الله نه دی ښودلی نه دا مخکې د مشرکانو د غلط دستور او د بدعاتو ذکر الله تعالی وکړو او په دې آیاتونو کې الله پاک د خپل نور تخلیقاتو ذکر فرمایي چې ما لکه څرنګه چې دغه مختلف انعام او چارپایان پیدا کړي دي نو دغه شانتي مختلف ثمرات او میوجات مې پیدا کړي دي او نو دا انعامات دا د الله تعالی د الله د پاره دی او دا د الله ملکیت دی په دې کې د تقسیم حق دا د بندگانو نشته چې به بندگان هغه د خپل معبودانو د پاره خاص کوي او د الله تعالی نه نسبت کټ کوي ځکه د دې ټولو انعامات خالق او مالک الله دی او د الله تعالی د رضا مطابق تقسیم فرض دی نہ اللہ جل شانو فرمائے وهو الذی اللہ پاک هغه ذات انشاء جنات چې پیدا کړی دي باغچې معروشات چت والا او غیر معروشات او غیر چت والا ځنې داسې باغچې دي چې هغه په چتونو باندې خوريږي لکه انګور شو او ځنې داسې باغچې دي چې هغه په چتونو نه خوريږي بلکې هغه میوې چې کم دی نو هغه په ځمکه باندې لکه خټکي او دا خیال کراله که نه باتینګن شو ټماټر شو مرچکي شو داسې نور چې کم دی نه میوجات هغه څه دي هغه د ځمکې سره تعلق ساتي یوسف خیره راځه دلته نه دا انعامات الله پاک پیدا کړی دي دا فصلونه شو غنم وربشي جوار پوښ به کنه دا ټول هغه باغچې دي چې هغه د ځمکې سره تعلق ساتي کجوري شولې دام چې کم دی نو د پچتونو باندې پچتونو نه وي بلکې په ونو پورې قایمې وي وزرع دارنګ پیدا کړی دی الله تعالی والنخل پیدا کړی دی کجور لرا وزرع فصلون لرا په دې زرع کې ټول مزروعات رااله چغا غنم وربشي جوار شولې دا ټول په زرع کې دي
مختلفا اکلوه چې مختلف دي په میوجات ته دي مختلف دي و میوجات ته دي ګور د هر یو خوند د بل نه صدغه مختلف دي کانګور دي کاغه کاجوري دي کاغه د فصلونو قسمونه دي دام مختلف دي ګور د غنم ځان له خوند دي د جوارو ځان له خوند دي د وربشو ځان له خوند دي د شولو او د وریجو ځان له خوند دي وزیتون دارنګ پیدا کړی دی الله پاک زیتون لرا زیتون دا خونانو ته وي دی ونی تم زیتون وي ا دې میوه تم زیتون وي ورمان او دارنګ انار متشابهه هم شکل دا ټول الله تعالی دا باج یعنی د دې شذون هغه هم شکل دي وغیر متشابهن او غیر هم شکل متشابه دي لکه د کجورو قسمونه هغه متشابه دي د اول سره په شکلونو کې څه دي هغه یو شان دي یا لکه انار شو په شکلونو کې څه متشابه دي یا لکه مالټه او چې کم دینو دغه شو دا کینوان شو وغیر متشابهن بعض هم شکل ندي بعض میوجات هم شکل دي او بعض هم شکل ندي کلو خری تاسو من ثمره د میوجات د دینا اذا اسمرار کله چې میوه وکي واتو حق ورکای حق د دې ټول میوجاتو هغه انګور دی او کاجوري دی او کا فصلونه دی او کا زيتون او رمان دی پټول کې څه دی پټول کې زکات چې کوم دی نه فرض دی پوه شئ به کنه چې ابي وی نو داغه کې شلم برخه ده او چې د غیر ابي وی د ځمکه په وچه ځمکه کېږي ناغي کې هغه کې لسمه برخه ده خیال کرا ده اګوره ځنی میوجات دادی چې پاغې کې زکات نشته ده پاغې کې زکات نشته لکه د کور چې کوم نه میوجات پکور کې دي انځر کړلې دي پکور کې دي پکور کې دي الوچې کړلې دي داغه په میوجاتو کې زکات نشته ده خیال کراله او دا خضرو میوجاتو کې زکات نشته ده په پټی کې د توتان کړلې دي او چې کم نه نو سړي پکې نو توتانو په میوو کې هغه کوم زکات نشته ده په ونو کې شته خو په میوو کې نشته ده او چرته په میوو کې شته خو په ونو کې زکات نشته ده لکه د کجورو په ونو کې زکات نشته ده په میوه کې شته ده د انګورو په ونو کې زکات نشته ده په میوه کې شته ده خیال کړه نه چرته په میوه کې زکات شته په ونه کې نشته چرته په ونه کې زکات شته او په میوه کې نشته ده لکه سپیردار دي کړلې دي توتان دي کړلې بکیان دي کړلې دي په میوه کې دغه نشته ده څه په میوه کې زکات نشته ده او په ونه کې څه ده زکات ده خوش به او د کور هغه نه په ونه کې زکات شته ده او نه په میوه کې زکات شته ده د کور په ونه کې خوش به واتو حق ورکه حق د زکات ده یوم حسواده پاورز د الله باندې پاورز د الله چې کله تاسو میوه شو کوي هم په دغه ورځ کې زکات ورکړي ځنی خلک بډایګانو ته وسپاري نه پښوګانو ته دی وسپارل پوه شئ به کنه د بډای څخه د چا هغه به په خپل ملازه باندې به ورکي او په نورو چې کوم نه په خدمتونو باندې به ورکي پوه شئ به کنه نه زکات نشه بس زکات هغه دی چې په دغه ورځ ورکي او حقدار ولای ورکي ولا تسرفوا اسراف مکوي په خوراک د دې چې دونو کې اسراف مکوي مولیانو پوښې په کنه میوجات خوري کلو من ثمره دومره ډیروم نه خوري چې وته انځرو تعلم شي پوښې په کنه یو ټوکر یو خوري خېټه باندې خراب شي بیا مزه کوي پوښې وې هیڅ یو مولا د ډیر خوراک د وجه د لوګي نه وجه نه مړ نه دی یو مولوی صاحب چې هغه د ډیر خوراک د وجه وفات شوی دی هغه مولوی جب څوک امام مسلم رحمت الله علیه او شپه کنا وای انذر ولا راوړي او اگای ولا راوړي نو بس یو به دانه د انذر خورلا یو به دا اگای خورلا پوښه کتابه کتو سارته کتابم پورا کتلې وو او خې ټایم برابر شو بس سار مالی چې کوم نه بیا وفات شو
پوه به کنه نو وای بغیر پر د لوګي نه څوک مړه نه دي البته یو مولوی چې د ډېر خوراک د وجې وفات شوی د دې نه معلومه شوله چې خدای پاک مولیان د لوګي نه وجني ښه که وجني په څه به وجني په ډېر خوراک به وجني نو څه فرمایي ولا تسرفوا اسراف مکوئ انه بشک د الله تعالی چې دی لا يحب المسرفين نفخي مسرف لرا یو تبذیر دی یو اسراف دی اسراف په حلال شي کې چې کم دی نه څو زیاتواله کول ها په حلال شي کې څو زیاتواله کول پوه شي په کنه ها او تبذیر حرام شي پوه شي په کنه خیال کرا لکه تبذیر اغا ان المبذرین كانوا اخوان الشياطين ها وكان الشيطان لربه كفورا ها لکه توس چې کم نه آباده شتا ضرورت صرف چې کم نه د یو چاته ہوتے لسو چتو تارا سے خیال کراله کنه ها بے ضرورت دته تبذیر ویلې شي خیال کراله کنه ها یو غسل خانه هغه په 1000 روپے باندې جوړیږي پوښ به کنه ته په 1000 روپے لګې پوښ به کنه ومن الانعام بعد د چار پایانو حمولتم و فرشا الله پیدا کړی دي سو پیدا کړی دی الله تعالی حموله لرا او فرشه لرا حموله کم زناور ته وای چې پاغه باندې بار برداری کیږي لکه خرش اس قچر شو ها اوخ شو دته حموله ویلې شي او فرش لکه بیزا ګډا پوښ به کنه دته فرش ویلې شي ها باقی په غواغوي باندې سوري کوله جایز دي که جایز نه دي ها یو حدیث کې راځي او گویا چې کوم نه خدای گویا کو پوښ په کنه وېزه خو خدای د یوې د پاره پیدا کړي مخ د د پندو کې د پاره نه پیدا کړي چې په ما باندې پندو کې خلک وړي پوښ په دا سموال خو په ویان او په ساندانو ټولو باندې پندو کې وړي پوښ په حمولتم و پرشا کلو خری تاسو مما رزقکم الله غرزق چې الله تاسو ته درکړی دی ولا تتبعوا خطوات الشیطان اتباع مکوئ د قدمونو د شیطان ها رزق حلال خورئ خو د شیطان په مرضی نه ها د الله په مرضی باندې په چپ لاس باندې ته خوراک کې نو دا د شیطان مرضی ده خیال کرا لکه شیطان په دې خوشاليږي په ولاړه باندې وبس کې په ولاړه باندې خوراک کې په دې شیطان خوشاليږي خیال کرا لکه د سنت طریقې نه خلاف تا خیال کرا لکه تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان انه لکم عدو مبین بشک دا شیطان تاسو د پاره دشمن ښکار دی اعمال ضایع کوي سمانیت ازواج پیدا کړی دی الله تعالی اته جوړای دا حمولتم و فرشا باندې عتب دی او د خلق ما تحت دی خوش به کنه اته جوړای الله تعالی پیدا کړی دی من الزئن اسنین د جنس د زئن اسنین دوی د جنس د سنا د ګډو نه دوه قسم الله پیدا کړی دی یو نارینا او بلې زنانا نارینه ته سویلې شي ها نارینه ته دغه چې کم دی نو ګډی ته سوی ګډی ته هغه ته من المعز اثنين من الزؤن اثنين ومن المعز اثنين نزؤن زاد ګډو جنس ته یو مذکر او بل مؤنث مذکر شله مذکر چې کم دی نو هغه سو کبش دغه ته وای پیسه ته وای تیز پیسه ته وای کبش ګډ ته وای خو شپه کا تیز پیسه ته وای او کبش ته وای او نعجا ګډه ته وای نعجا ګډه او کبش سو ګډ شاباس او بيجي ته سوي سو جزاك الله عنزا او پیسته سوي تیس وته وي تیس او عنزا نګوره دا زو ان جنس څه ده د ګډو ده ادمه جنس ته بيزو ده
پوه شوې که نه په دې جنس ته لاندې دوه نوعه دي د معز لاندې دوه نوعې دي یو څه دی مذکر بل مؤنث نو مذکر څه دی مذکر هغه تیز دی او مؤنث څه دی عنزه دی پوه شوې عنزه نه دی عنز دی پوه شوې که نه عنز او تیز پوه شوې او د زعنم جنس دی زعنم څه دی جنس د دې د لاندې دوه نوعې دي یو چې کوم دی نو کبش او بل نعجه کبش مذکر دی او نعجه څه ده مؤنث ده او د دې څلورو واړو نیکه څوک دی شات او شات او پوه شوې که نه څه شات پوه شوې که نه شات څه دی دی نیکه دی ټولو ته شات ویلی شي د ګډو بیزو ټولو ته څه ویلی شي شات ویلی شي پوه شوې که نه قل وایه ای نبی علیه السلام ذکرینې آیا دغه دوه نارینه چې یو چې کوم دی نو کبش دی بل تیز دی حرما دغه الله حرام کړي دي امیل انسین او که دا دوه زنانې حرامې کړي دي چې کوم دی نو د کعبې چې کوم دی نو بامبړانو پوه شوې که نه په دې کې دا نارینه حرام دی که دا زنانه پکې حرامې دي انسین څه دی یو نعجا او بل څه عنزه پوه شوې اما اشتملت یا هغه بچي چې مشتمل دي په هغې باندې ارحام الانسین رحمونه د دغه دوه مؤنثاتو د دې دوه انسیانو په رحمونو کې چې دننه کم بچي دي ارحام جمع د رحم ده که نه عربی کې ورته مشیمه هم ویلی شي رحم هغه ګوډی دی او د پاسه چې کومه کڅوړه یې هغې ته مشیمه ویلی شي نبئونی خبر را کئ ماته بعلم په دلیل سره ان کنتم صادقین که تاسو رښتینې ای مشرکانو تاسو چې په دې کې دا حرام او حلال جوړوئ په دې ګډو بیزو کې په دې اوښانو کې خیال کې راله که نه څه دلیل تاسو سره شته دی چې دا حلال دی او دا څه دی حرام دی بلکې ګډې بیزې خو خدای ټولې حلال ګرځولې دي اوښان الله تعالی ټول څه دي حلال ګرځولې دي غواګانې الله تعالی ټولې حلالې ګرځولې دي میخې الله تعالی ټولې حلالې ګرځولې دي بې د اهل حدیثونه اهل حدیث څه وایي میخې حرامې دي او سنډان هم حرام دي دا ولې وایي د دې ذکر په قرآن شریف کې نشته دی وله دغه زامنو ولې پکې نشته دی بقر چې کوم دی نو دا دوه قسمه دی یو بقر بری دی او بل بقر بحری دی د میخو ته څه ویلی شي بقر بحری او د غواګانو ته څه وایي دې ته بقر بری وایي پوه شوې نه د لغاتو نه خبر نه دي او فیصلې کوي پوه شوې که نه چې دا چې کوم دی نو کې صرف بقر دی او دغه نشته دی میخه او دا پی ویم حرام دی ښه په پښتنو باندې د میخو پی هم چې کوم دی نو حرام کړي دي وایي دا په قرآن شریف کې نشته پوه شوې که نه الله فرمایي نبئونی خبر راکئ ماته بعلم په دلیل سره څه دلیل پیش کوي چې کوم دی نه د دغه بامبړانو د څه د بیت الله شریف ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتینې ومن الابل په اوښانو کې الله تعالی اثنین دوه جنسه دوه نوعې پیدا کړي دي ومن البقر او په غواګانو کې اثنین الله تعالی دوه نوعې پیدا کړي دي په اوښانو کې دوه نوعې دي یو مذکر بل څه مؤنث د ابل مذکر څه دی وایه جمل څه جمل او د ابل مؤنث څه دی ناقه څه ناقه او په غواګانو کې مذکر مؤنث الله پیدا کړی دي مذکر پکې څه دی ثور ثور او مؤنث پکې څه دی مؤنث پکې بقره څه بقر جنس دی او بقره څه دی مؤنث دی قل وایه ای حبیبه ذکرین آیا دغه دوه نارینه حرم الله حرام کړي دي چې یو څه دی یو جمل دی او بل ثور دی حملون سین او که دغه دوه زنانه چې یو څه دی ناقه ده او بل څه دی بقره ده
اما اشتملت یا هغه بچی چې مشتمل دی علی په هغه باندې ارحام الانثیین رحمونه د دغه دوه زنانو ها خیال کړه په خېټه کې دنه دغه بچی حرام دي نه بچی حرام کړی دي او نه څه نه د امور پلار حرام کړی دي دا ټول حلال شذونه دي ام کنتم شهدا آیاتو حاضر وای اذ وصاکم الله بهذا کله چې وصیت کړي تاسو ته الله تعالی په دې سره کتا سوې چې مونږ ته الله وصیت کړي ته نو پیش کوي کنه دغه وصیت دلیل پیراوړی پوه شي به کنه خیال کراله دا چې دونه دا اته نوع چې الله تعالی پیدا کړی دي په دې کې یوم حرام نشته دی خیال کراله د ځان نم پکې حرام حلال جوړ کړی دي چې دا صایبه دا او دا وسیله دا او دا سره دا حام دی پوه شي به کنه او دا بحیره دا د ځان نه چې کوم نه حرام او حلال جوړ کړی فمن ازلمو سوق دے غټ ظالم ممن دا غچانا افترا علی الله کذبن چې جوړ کی په الله باندې دروغ دا غچانا غټ ظالم سوق وي چې د ځان نه دروغ جوړ کی من کذب علی متعمدا فلیتبع مقعده من النار دا الله حبیب فرمای چې چا په ما دروغ وویل د جهنم نه ځان له ځای تیار پوه شي په لیدل الناس چې بلاره کې خلق لرا بغیر علم بغیر د دلیلنا ان الله بشک الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين هدایت نگی قوم ظالمانو ته قل لا اجد او اے حبیبان ممز فيما اوهیا باغ آیاتونه کې چې وحی شوی دی الی ما طرفتا کوم آیاتونه چې ما ته الله را لګل دي باغی کې خو دا حرام چیزونه نشته چې تاسو کوم حرام کړی دي نه مذهب نه مم پدې کې محرمن یو حرام چیز علی طعام فقرون کې باندې یطعمو چوفری دی لرا یو شی الله نه حرام کړی نه بحیره حرام ما جعل الله من بحیره ولا صائبه ولا وسیله ولا حام خیال کړه الا ان يكون ميتة مگر حرام دي څه هغه شی چې هغه مردار وي او دمن مسفوحن یا وینه توشوي وینه چې دنه دا حرام ده توشوي کما چې تاسو اروي حلال کو اگر کتاب بسم الله ویل خو دغه وینه څه ده دغه وینه حرام ده هغه وینه حرام ده چې توش ول چې دنه په سرمنی کې پات شولا دنه په غوخي کې پات شولا دغه حلال د دې وجنه دغه غوخي انځل فرض دي وای نه دغه سره غوخه دا وینه په د پات هشته ده دغه چې کوم دنه حرام ده دغه څه ورتوا او خورای پوښ په کنه د ښکاریان دا څه کوي کنه د دې سره خپل ته وبني پوښ په کنه خو ځنګلي زناور حلال کی او بس هغه غوخه بیا چې کوم په ور باندې کیږي ورته نو الله پاک فرمایي او لم مسفوحن یا عربینه چاغه توشي کمی ویني چې توشي ناغه حرام دي کمی ویني چاغه توشي ناغه حرام ا د بنی ادم وینا اخ مطلقاً حرام ده هغه کتوشي او کنه توشي د بنی ادم وینا صدا دا حرام ده پوښ پکا البته د ضرورت د وجه څنګه چې دا د سود مال د مجبورې د وجنه حلاليږي چې بنده د لوګي نمرې د سود هغه مال دی اخري دا وینه دی اخري دا مردار دی اخري او لحم خنزير یا وخت د خنزير فإنه رجس وخت د خنزير دا حرام دي فإنه رجس به شکدا پلیتی دا چې کوم دا مایتا او دا دم دا ټول رجس دی او فسقن او دارنګي حرام دی هغه شی فسقن چې خاوند فسق وي مراد نه نظر اندې ښا فسقن نه مراد څه دی نظر هغه نظر چې یو سړی وکي د غیر الله په نوم باندې چې دا ګډا یا دا بيزا یا دا چرګا دا ما د پیر بابا په نوم باندې نظر کړی دا خو شه به کنه یا د پلانکی بابا او یا د پیغمبر په نوم باندې دا څه شولا دا مردار شو کنیت صفا کو پوښ به کنه او بیا د په نوم د الله باندې ذبح کو نبي حلال او حل لغیر الله چې आवाज وشي د غیر الله به په دې سره
د غیر الله आवाज پې وشي معنا نامزد شي د څه دپاره د غیر الله دپاره خیال کې راغله او کو یو بنده چاته خبر شو چېرې دا خو تا بد کار کړی دی د توبه وایستله دغه شی بیا حلال شو فمن اضطر هغه څوک چې مجبوره شو دې څیزونو ته دا پنځه حرام ذکر کړل میتا دم مسفوح لحم خنزیر او بل څه شی دی دا نظر څلور چیزونه شو خیال کې راغله دا حرام شو خو د هغه چا دپاره نه دي چې هغه مستر شي مستر دی ته وایي چې دی د لوږې نه مري او که چېرې دغه مرداره نه خوري خدا ولا حلال دی و غیر باغن په داسې حال کې چې دی طلبګار د خوند نه وي ولا عادن او نه تجاوز کوونکې د ضرورت نه طلبګار د خوند نه وي اوس که دله مزه ورکړله یو نوړۍ وخوړله مزه یې ورکړله بله یې پسې وخوړله دغه بیا حرامه ده یا لکه د ضرورت د حد نه دی سیوا شو د عادن نه مراد چې د ضرورت ته په دوه نوړۍ پوره کېده په درې نوړۍ پوره کېده اته پسې سیوا وخوړلې دغه بیا حرام دی دا زمونږه ترجمه ده او د شافعي رحمت الله علیه ترجمه بدله ده هغه وایي باغین نه مراد هغه سړی چې هغه بغاوت د حکومت اسلامي نه وکړي د هغه دپاره دا مرداره بیا جایز نه ده چې د څه نه بغاوت وکړي دا حکومت اسلامی نه بغاوت وکړي د هغه دپاره بیا مرداره جایز نه ده او د عادي نه مراد چې کوم دی نو هغه د هغې نه مراد هغه ظلم کوونکی دی وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَبْ ستا غفور الرحیم بخشش کوونکی مهربان دی وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا پاغه کسانو باندې چې یهودیان دي حرمنا حرام کړی دي مونږه کل ذی ظفر هر هغه ځناور چې خاوند نوک وي په یهودیانو باندې بالخصوص الله تعالی څه شی حرام کړو د دغه څلورو څیزونو نه علاوه نور څیزونه په الله حرام کړو چې هغه څه دي شتر مرغ اوخو خیال کې راغله کنه او واز دی درې څیزونه د نه څلور دغه مخکاني شو او درې څیزونه چې کوم دی نه دا نور شو اوخو شتر مرغ او بل واز دی د غواګانو د ګډو بیزو دا په الله حرامې کړی نو الله فرمایي کل ذی ظفر هغه ځناور چې خاوند د نوکانو وي خاوند د نوکانو وي دته د خپړې د دی وخته او د دغه ته د شتر مرغ ته دیتا زپر ویلی شي ومن البقر والغنم او غواګانې او ګډې بیزې چې دي حرمنا علیهم حرام کړي وي په دې باندې شحومهما واز د دې دواړو د غوا او د ګډو بیزو واز په حرام وي صرف درې قسمه واز دي نه مستثنا وي درې قسمه واز دي نه مستثنا وي هغه ولا جایز هغه کومه واز دي الا ما حمل ظهورهما مگر هغه واز دي چې هغه بار کړی وي شاګانې د دې دملا واز ولا حلال وا او الهوایا یا د کلمو واز د کلمو هوایا جمع د خاویه د کلمې ته ویل شي اقصاب اقطاب هوایا مترادف الفاظ دي اقصاب اقطاب هوایا کلمو ته ویل شي او مختلط بعظم یا اغواز دی چې هغه شریکی په اډوکی کې د اډوکی واز دا ورته حلال ذالک دا سزا دا حرام والد دي چې دونو چې د جزایناهم ببغهم مونږ دوی له سزا ورکړې وا په سبب د ظلم د دې سره چونکه دی په آیاتونو کې تحریف کاو د خپل آسمانی کتاب سره به چې کم دی نو دغه تحریف کولو نور ډیر ظلمونه به کول دغه په نتیجه کې حلال سیدونه په دې باندې حرام شوي وإنا لصادقون ابشک من په دې حکم کې رښتینی یو پاین کذبوک کدی تکذیب کیستا اے حبیبا فقل ربکم ذو رحمت واسع و اے حبیبا رب تاسو خاوند رحمت کامل دی کدی ستا تکذیب کوي او ستا دا وحی نه مني تو ورته وایا چې تاسو رب لوی رحمت والا دی په حال عذاب نه ور کوي ولا يراد باثون واپس کیږي عذاب د الله تعالی عذاب خو بخامه راځي
په آخرت کې د الله عذاب نه واپس کیږي ان القوم المجرمین د قوم مجرمنا سيقول الذين اشركوا زرد چوای هغه کس او بوای هغه کسان چې مشرکان دي زرد چو بوای مشرکان لو شاء الله قد الله اراده شوه و ما اشرکنا من بشرک نو کړي ولا اباونا نمشرانو زمونږه یرا دا خو الله زمون په دې شرک باندې خوشاله دي ها او زمون په دې تحریم باندې خوشاله دي خیال کراله دا مونږ چې کم شي ته حرام وایو ها دا ها دې باندې الله خوشاله دي دا ولي خیال کراله کنه ځکه دا الله تعالی د حکم نه بغیر ها پاڼه نه رپیږي ها نو بس دا الله تعالی د دې شي سره د دې حکم کړی د ځان نه دا دلیل جوړ کړی ښا چې هر شی دا د الله په حکم باندې کیږي پوه شئ دا ډېر بډایګان مو پوه شئ کنه ها یاره خورې نو پوه شئ کنه خدای به په دې راضي و نو پوه شئ کنه لکه یو خدای یو سړی په زنا کې ووجلی شي ها بیا دا خلک قصې کوي کنه ویره خورې نو خدای به په دې راضي و نو پوه شئ کنه سړی مو واجه او ښځه یې مسکړله ووژلله پوه شئ خدای پاک خو په بدۍ باندې نه رضا کیږي ها الله په نیکۍ او په خوشحالۍ باندې رضا کوي دا خبره به مشرکانو کوله کذالک کذب الذین دارنګ تکذیب کړو هغه خلقو من قبلهم چې مخکې له دینو هغه هم دا چې دروغ ویل حتی ذاقوا باسنا ته چې شکل هغه ها باسنا عذاب زمونږه د ګناهونو په وجه هغه باندې عذابونه راغلي قل او اے حبیبا هل عندكم من علم آیا تاسو سره دلیل شته ده په دې خبره چې زمونږ دا شرک هم جایز ده او زمونږ دا تحریم هم جایز ده تاسو سره څه دلیل شته ده پتو خرجو لنا چراو با سیدغه دلیل لنا زمونږ لپاره ان تتبعونا تاسو تابعداري نه کوي الا ظن مگر د خپل اټکلیاتو ها تاسو د خپل ګمان او د شک تابعداري کوي وین انتم نه تاسو الا تخرسون مگر تاسو اٹکل خبرې کوي ځوان ستو ویلې شي ها هغه ها دا ځوان ها دا چې کوم دین ویلې شي جانب راجح د حکم ته یقین ها او وهم ستو ویلې شي جانب مرجو د حکم ته ها شک ستو وی ها هغه استوا د طرفین ته ستو ویلې شي او یقین ستویلی شي هغه جزم مصمم پوه شئ مضبوط نسبت ته هغه ته جزم ویلی شي وین انتم نه تاسو الا تخرسون مگر تاسو اٹکل خبرې کوي قل او اے حبیبا فلله الحجه البالغه دا الله د پاره دلیل واضح دی چې هغه څه دا قران پاک دا حجت بالغه ده فلو شاء قد الله اراده شوه لهدا کوم تاسو به هدایت کړو اجمعین په هغه سره ک الله غختله ها تاسو ته په یړه باندې هدایت کړو لیکن دا الله تعالی خیال کړه کنه تقسیم دی چاته هدایت کوي یضل به من یشاء و یهدی من یشاء او شپه ها هدایت او ضلالت ها دا د الله تعالی چې کوم نه په حکم سره قل او اے حبیبا هلم شهداکم راوړی تاسو گواهان خپل کتا سوای چې دا شی حرام دی او دا شی حلال دی ها په دې باندې دلیل راوړی گواهان هغه گواهان الذين يشهدون چې شهادت وکي ان الله حرم هذا چې بشک الله تعالی دا چې دونه حرام کړی دي فإن شهدوا کدا دروغ گواهان هم پیدا کړل ها چې دا شی حرام دی دا شی حرام دی ها زما حبیبه تو سره ملګری کېږه ها دغه خامخا دا خو سدي دا مشرکین دي ها دی با په دخل دروغ باندې هم دا گواهان صحیح گواهان براوي کوشش وکړه فلا تشهد ما هم تشهادت ما کا ودی سرا ولا تتبع اهواء الذين او اتباع ما کو د خواهشات دا کسانو کذبوا بیااتنا چې انکار کړی د آیاتونو زمونږه والذین لا یؤمنون بالآخرة یا کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې ها خیال کړه لکه وهم بربهم یعدلون ادي خپل رب سره خلق برابرای
اتباع مکو د چا د خواهشاتو دروغجنو خلقو او د هغه خلقو اتباع مکو لا یؤمنون بالآخرته دا والذین دا عتب دې په سبانه په دغه مخکنی الذین باندې اتباع مکو د خواهشاتو د خلقو چې ایمان نه لري په آخرت باندې وهم بربهم یعدلون او د خپل رب سره برابر والے کوي د خپل رب سره څوک برابرۍ ابوتان معبودان خپل سره برابرۍ پوه شو فإن شهدوا فلا شهد دینه معلومیږي چې کفار هغه د خپل یو بل د پاره شهادت په دروغ باندې هم کوي خو خا زمانہ کې داسې مسلمانانو موږ په دې کلی کې یو سړی هغه به د دروغ شهیدای کولې او په دې جنگدارا کې یو سړی هغه به د دروغ شهیدای کولې الکه وی چې قسم دې مال کنه را پرانه ځه خو شي به کنه اورې ته په غلا باندې ساروي بوتل وکنه خو شي به کنه ویندا هغه دغه قاضي وې دې به قسم کوي وی چې قسم دې مالک بیا خو را پرانه ځه خو شي به کنه بیا خو ما ساروي دې او نو ډیرو خلکو بس چل کو د دروغ شهیدای به کو قل هو اے حبیبا تعالوا راشی اتل ما حرم ربکم چې وللم پتا سو باندې هغه چې ګنا چې الله تعالی حرام کړی دی علیکم پتا سو باندې کم څه چې الله حرام کړی دی راشی چې دا درته بیان یو څه شی دی الله تشرکو به شیء شرک مکوي دا الله سره د هیڅ شي یو حرام شی څه دی شرک وبالوالدین احسانا د مور پلار سره احسان کوي د مور پلار سره نافرمانی او بے ګستاخی دا حرام ده ولا تقتلوا مقتلوا اولادکم اولاد فل من املاق د وجه د غربتنا څه چل کوي خپل بچی د غربت توجه مقتلوا پوښی به دا حرام دي چې خپل بچی بے وجه چې کم دی نه سو د غربت توجه نه قتل وای پوښی به د غربت توجه نه قتل اورې کنه پښتانه دا کوي کنه کوي په خابه زمانه د جاهلیت هغه خو په چاړه راوغستله آیا به ول ډوغل وکنهستو پاګی کې به پناه کړل اوسه چل کوي وسه کالج ته ودیږي دا معنوي قتل دی حکمی پوښ هغه بسو هغه به حشي قتل او په چاړه به قتل او دا بغیر د چړې نه قتلای ولی جنې باندې لاسم او سوار لاسم او شپارسم کوي مټی زلاړ شي دا قتل نشولا مونږ او داس پاتې شو زکات حج پاتې شو انیک اعمال پاتې شو او سبه چې کوم دینو حرام لاري ونی سلا حرام لاري ونی سلا نو دا څه شو دا حکمی قتل ده سره حکمی قتل او دا د غربت ته وجنه دا کار کوي چې دا لور به زما ډاکټر وشي کمپاوډر وشي او ټیکټر وشي خو شي پکې دغه بلابت نه جوړ شي دغه ته یو جنې وا 1 لک روپۍ تنخواه هغه سره په انجیوز کې پس کې په انجیوز د سوات نه یو سړی په سیرا شو ودا مال راکا هغه وی تنخواه به زمای خپلاري وی تنخواه به زمای په شی به کنه یک طالب در کم هغه وی زه خو د تنخواه د پاره کوم په شی به کنه اته واپس شو نه بل یو خان هغه وی ځای کوم ور کړو په شی به کنه کې دې شي داغه سره دا شرط مقرر کړی چیرې تنخواه به زمای هغه پلاری بیا څه چلو کو هغه د بلې خدي د پاسه ور کړی و اخر نتیجه دا شول چې هغه بل خدای چوان اداغه پلار چې کوم نه خان خان په بد وګڼله او دغه جنای چې کوم نه پلار د ځان سره په موټر کې کېنه او جامې ته وېشتلې او بیا په بازار کې بربند وګرځاو په شي به دغه جنای چې دا 1 لک روپۍ اغستلې دغه پلار بربند کو دنیا ته ښکارا په شي به د دینه مرګ ورو کو مرګ ولا غورا نو نجه جنکای کله کله پلار نه جامې وباسي ښا د پلار نه جامې وباسي په شي نو دا څه شي دی دا حکمی قتل له حکمی
تاسو په ورسېدل ولا تقتلوا النفس ولا تقربوا نحن نرزقهم ها مونږ دې له رزق ورکو او شي په دې بچو له رزق څوک ورکي مونږ ورکو نرزقكم تاسو لم رزق درکو اے پلارونو اے مشران ورونو تاسو لم رزق درکو و ایاهم او دې بچو ته مونږ رزق ورکو خیال کراله تاسو څه کوي دې قتلوي د څه لپاره د غربت لپاره ولا تقربوا الفواحش من ذکرګه قبیح اعمال ما ظهر منها هغه قبیح اعمال چې ظاهر دي و ما بطن هغه قبیح اعمال چې باطن دي قبیح اعمال چې کم ظاهر دي هغه تم من ذکرګه او چې کم باطن دي هغه تم من ذکرګه کوشش وکړه ظاهر سلی خیال کرا رکھا زنا لواطت دا سدی دا هغه قبیح اعمال دي چې هغه سدی هغه ظاهر پوښښ وکړه او هغه اعمال چې هغه سدی باطن دي پوښښ وکړه هغه ته منځ کیږي لکه د زنا او د لواطت لپاره سترګې وهل شو پټ تعلقات جوړول شو دا باطن سيزونه دي پوښ پکې دې قبیح سيزونو ته منځ دی کې ولا تقتلوا النفس التي مقتلوي هغه نفس دا سيولس محرمات الله تعالی ذکر کوي ښا یو ولا تقربوا الفواحش ولا تقتلوا النفس مقتلوي هغه نفس حرم الله چې الله حرام کړی دی بے گناہ نفس مقتل چې کوم الله حرام کړی دی ګوره په دې کې دا حیوانات مرحله د ښکار نه ما سیوا بے ضرر حیوانات وجل دام چې کوم نه ممنوع او حرام لکه چنده خان تعالی څه نقصان کوي چې دوست په چنده خانو پسې پوښ په کنه ورو ته بلکې دې دغه دې ماشو ته ور بلکې ماشو خو چې چل کوي رښتیا مچان ته چې کوم نه ور بلکې مچان په وڅې دي میګیان ته ور بلکې میګیان په وڅې دي داسې دام په دغه لا تقتلوا النفس کې راځي پوښ به الا بالحق مگر په حق سره پوښ به ده یو خان هغه مچې سیدلې وې دغه د مچې نه دي د ګبیندا بس هغه کاوډ بیا سار په بل ورځ بیا بل چا قتل پوښ به نو هغه نفس مقتلوي چې الله دا غي قتل حرام کړی شپږ قسمه نه قتل دی کنه چې هغه څه دی هغه حلال شپږ قسمه دی چې قتل حلال لکه ستانه چې کوم نه چا مر کړی دی ته داغه هغه قتلو کې په قصاص کې دغه حلال دی خو شي په اگر کته حاکم وقت د اجازه نه بغیر مکروه سره خو بیا کم از کم نفس چې تاسو کې وجلی دی او ته یو وجنې کوشش وکړه او دویم په زنا کې پس کې په زنا کې چې کوم نه رجم شي دغه حلال د کافر حربي قتل سره دغه حلال دی کافر حربي د باغی قتل حلال دی چا د باغی چې د حکومت اسلامی نه صحیح بغاوت وکړي اسو شو دریش ضرور پینځم د قاطع الطريق چې کوم نه قتل سره قاطع الطريق دلاري شکمار دغه قتل روا دی او شپغم مرتد څه تاسو په چا په بل څه نه مرتد کنا د مرتد قتل چې دی نو دا څه دی دا حلال دا شپږ قتلونه حلال د هندو قتل روا دی کروانه د جمی هندو نه دی د جمی هندو قتل نه دی روا د جمی سیک او د پیرنګي قتل نه دی روا د جمی پیرنګي ښا یو چې کم جنگ لراغلی دی افغانستان ته دې قتل روا دا خو دې میان نه دي کنه دې سره راغلی دی خو د مسلمانانو قتل لراغلی
کوشش بھی نا اللہ جل شانو فرمائے ذالکم دا حکمون چلی وسواکم به اللہ تاسو ته وصیت کړي پدې سره لعلکم تاخذون خایږي چې تاسو سوچ وکړئ ولا تقربوا دا سویم شو شرک مکوي او والدینو نافرمانی مکوي قتل د اولاد مکوي درې او فحش عمل مکوي سلور او قتل مکوي پینځه خیال کرا شپغم لا تقربوا مال الیتیم منی دیکھے گئے مال د یتیم تا الا باللتی مگر پاغه طریقې سره یا آسنو چاغه ډیره خایستای هغه ډیره خایسته معنا څه ده دا د مثال د یتیم چې کوم دین واکې دغه د تا سره خزانه پرتا ده تا سره امانت پروت ته نه په جایز طریقې سره داغه نه دومره خرچه ولا ورکوا دغه یتیم لره چې دغه وخت پیتی او ترکه پورې باته د مال ته نه نږدې کیږي حتا یبلغ اشدها تا چې دې ورسیږي بلوغ پلتا چې بلوغ ته ورسیږي بس بیا وته حواله بیا څه بیا حواله کا واوفل کلا داشپگا اوم حکم دے واوفل کلا پورا پیمانہ کوي والمیزان او طول کوي بالقسط پادل سرا پیمانہ په صحیح انداز کور کول دا اوم حکم او اتم حکم طول چې کوم نه په صحیح انداز کې پادل سرا لا نکلف نفسا تکلیف نور کوم یو انسان تا الا وسعها مگر په قدرت تا سرا اوس یو انسان دی چې داغه نه غلطي وشوله په دغه پیمانه کې یا په دغه طول کې خیال کراله کنه خو قصدن نه دا کړي خدای په دې نه نشي الله تعالی په دې نه و اذا قلتم فعدلوا کلا دا اتم حکم دی و اذا قلتم هر کله چې تاسو خبرې کوي فعدلوا تاسو د عدل او د انصاف خبرې کوي خوش په شهادت کوي د انصاف په شکل کوي خیال کرا ولو کان ذا قربا اگر کداغه خاوند رشتي وي ستاړو پلار وي رور وي خو شهيدي چې کوي د رشتیا و دا نهم حکم لسم وبعهد الله او په وعده د الله تعالی سره تاسو پاکوي چا سره وعده کړی دي دا پورا کوي ذالکم دا حکمونه چې دی وصواکم به الله وصیت کوي تاسو ته په دې حکمونو سره لعلکم تذکرون هاي چې تاسو نصیحت قبول کړئ او یو لسم حکم الله ذکر کړي وان هذا صراط مستقیما او بشکا دا احکام چې دی دا لار چې د زما دا خیال کړه لکه یا دا قران پاک دا زما چې د لار دا په دې باندې بتا ته ما تر راځي فتبعوه د دې لارې اتباع وکړئ د دې لارې د حق اتباع وکړئ خیال کراله دا د حق لار دا چې کوم نه تاسو واه دا یو لسم حکم شو ولا تتبعوا سبل او تابعداري مکوئ د لارو مختلفو په مختلفو لارو پسې مده چې په يهوديت روان شي په نصرانيت روان شي په مجوسيت باندې روان شي فتفرق بكم تاسو په جدا کی د الله تعالی نه ان سبیل دلار د الله تعالی نه تاسو پس کی د الله دلار نه واړی ذالکم وصاکم بی دا احکام چې تاسو ته بیان شو وصیت کی الله تعالی تاسو ته په دې سره لعلکم تتقون خیری چې تاسو پرهیزګار شئ خیری چې تاسو څه شئ پرهیزګار شئ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء دا مخ کې بیان داغه هدایت چې هغه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې راغلي دي دا اوس بیان د سده بیان چې کوم دین ورکړه موسی علیه السلام او داغه د عظمت او داغه د هدایت داغه بیان دا ثم د پاره د سره راغلی دا د پاره د تراخی ذکری راغلی ځکه ثم خو د پاره د تراخی راځي دا مخکې ذکر د چاو د احکام منزله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم
دا بیان د څه د احکام منزله د موسی علیه السلام نسم مفکی د تراکی د پارسه شو ذکر بیا ور کړی دی مونږه موسی علیه السلام ته آسمانی کتاب تماما کا په طریقې د کمال سره په طریقې د کمال سره علی الذی چنازل شوه دی علی الذی پاغه پیغمبر باندې ها احسنا چغدیر نیک پیغمبرو کوشش وکړه یا علی الذی خیال کرا لکه پاغه طریقې سره احسنا چغدیر خیسته دا کتاب الله تعالی پاغه طریقه نازل کړي چې ډېر خیسته وتفصیلا دا کتاب دې چې تفصیل کوونکی دی لكل شیء د ټول ضرورتو د زمانه چې څه ضرورتو هغه په تورات کې الله تعالی ذکر کړی وهدن او دا کتاب دا هدایت او رحمتن او دا رحمت د جانب د الله تعالی نه لعلهم خایږي چې دا اهل کتاب بلقاء ربهم یؤمنون فملاقات رب باندې ایمان راوړي دا الله په لقاء باندې یقین او ایمان خیال کړه وهذا کتاب دا قران پاک